د پاکستان د ښځو ټیم لا د انډیا د ښځو لوبډلې یو ډېر غټ شکست په T20 ورلډ کپ 2026 کې ورکو. بیګا پاکستان وومن ورسز انډیا وومن د T20 ورلډ کپ میچ و چې د انډیا وومن د پاکستان وومن ته یو ډېر غټ شکست ورکړی دی. د انډیا لوبډلې 100 رنزونه جوړ کړي، 100 ټارګټ پاکستان وومن ته ورکړی چې د پاکستان وومن ټوټل ټیم په 106 رنزونو باندې آوټ شوی دی. د پاکستان وومن ټیم کوچ چې کوم دی وهاب ریاض دی جی 171 رنزونه د پاکستان د پاور پلی په اختتام باندې 52 رنزونه او 0 کلاډیان د پاکستان اوټو. 171 ټارګټ رومانه بیټینګ د انډیا وومنو په جواب کې پاکستان ډېر ښکلی بیټینګ روان کړی، په 52 باندې 0 آوټ په 52 رنزونو او 6 اوره پاور پلی نه پس. اوس ICC نوي رولز دا جوړ کړي دي چې پاور پلی ختم شي، ډرینک بریک چې کوم وي نو هغې کې کوچ میدان ته تلی شي او کلاډیانو سره سلا مشوره کولی شي. نو ډرینک بریک کې چونکې میچ چې کوم دی ما لایف کتو، نو ډرینک بریک چې کوم په هغې کې وهاب ریاض لګیاو او دا بیټسمینان دا جینکې ځان نه راټولې کړې وي او لګیاو ډېر په دواړو لاسونو باندې ولا لګیاو چونکې ښه ټیک ټاک د پاکستان بیټینګ روانو. دغه ټایم وهاب ریاض له پکارو چې دا کلاډیان یې کام کړی وي چې تاسو بالکل سم روان یئ، تاسو بالکل غلط شاټ وهلو کوشش مه کوئ، لومړني 10-12 اور تاسو وکټ مه ورکوئ، اخرني اورونو کې بیا د هټ کولو موږ سره چانس سیوا شي که چېرې موږ سره وکټ وي. نو بیا چې پاور پلی مطلب هغه ډرینک بریک ختم شو، پاور پلی ختم شوه، نو هغې نه پس 2 اورو کې د پاکستان 3 کلاډیان آوټ شو، صرف 78 رنز یې جوړ کړل، یعنی 8 اور بیا 59 رن شو، 3 کلاډیان آوټ، 6 اور 52 0 او 8 اور 59 3 کلاډیان د پاکستان آوټ وي. وهاب ریاض د خپل کیریر یو ناکامه کلاډي و، صرف یو سپیل تاسو له یاد شي 2015 چې کوم ورلډ کپ ODI شین واټسن له چې کوم سوینګ کم پیس سره بال کړو، کومې باونسري ولا کولی، نو د هغه بالنګ نه پس وهاب ریاض څونه ډېر کرکټ وکړو، صرف هغه یو پیس یې ماله ښه یاد شي. دې نه علاوه وهاب ریاض د وایډونو بورۍ، د نوګانو بورۍ، فضول بالنګ سدونه خاص بالر نه، خو د مسلم لیگ نون سړی دی چې کرکټ نه ریټایر شو، د پنجاب سپورټس منسټر کو هغې نه پسې پاکستان کرکټ بورډ کې غټې عهدې ورکړي چې د اسامه میر ټول کیریر هم د خراب کو وهاب ریاض اوس د پاکستان د وومن کوچ کړی دی، د پاکستان د وومن آلریډي بد حالو ورسې ولا دی مشر کړی دی. خیر لکه د ښځو کوچ چې کوم دی سړی نه دی پکار، د ښځو کوچ ګوره کرکټ اسلام کې وګورئ ښځو کرکټ اړوشترې نه ده، ښځو منډه په صفا مروا کې نشته، نو کرکټ خو لا ډېره لویه خبره ده. خیر خو بیا هم ښځو له مطلب ښځه کوچ پکار وه. انډیا وومن چې کوم دی ښه بیټینګ کړی دی، 170 رنزونه جوړ کړي وي انډیا وومن سره. سمرتی مندانا زبردست بیټینګ کړی 44 بال 68 رنزونه. هارمنپریت کور چې کوم دی کپتان یې 35 بال 36 رنه بال ګیم یې کړی دی. ریچا گوش 17 بال 34 زبردست بیټینګ دی جنۍ کړی دی. ریچا گوش د وکټ کیپر بیټسمن ده او 200 سټرایک ریټ سره بیټینګ کوي. 9 بال 12 پکې دیپتی شرما جوړ کړی دی. د پاکستان طرف سادیا اقبال 4 اور 41 رنز ورکړي، 2 وکټ یې اخیستلي دي. فاطمه حسن دای کپتان د 4 اور 33 2 وکټ یې اخیستلي دي. تسمیه رباب 4 اور 41 یو وکټه، رمین شمیم 4 اور 30 یو وکټه او ناشرو ساندو 4 اور 25 وکټ یومنا. نو ټولو نه ښه بالنګ د اکانمي لحاظ سره ناشرا سامدو کړی دی او د وکټ لحاظ سره ښه بالنګ او د اکانمي لحاظ سره ښه بالنګ فاطمه حسن کړی دی کپتانې. دې نه علاوه ورپسې د پاکستان بیټینګ وګورو په 106 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی. 106 کې 41 رنزونه منیبه علي کړي دي چې پاور پلی کې ډېر زبردست شاټونه دي منیبه علي وخل. 35 بال 41 رنزونه دی جوړ کړي دي. ګل فیروزه 9 بال 12، عائشہ ظفر 8 بال 12، سایرا جبین 3 بال 2، نتالیا پرویز 13 بال 7، فاطمه حسن په 0 آوټ شوې ده، کپتانه عالیه ریاض په 18 رنزونو آوټ شوې ده. چا پکې داسې خاص سکور نه دی کړی. په 106 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی او انډیا ولا په 64 رنزونو باندې شکست ورکړی دی. انډیا سره ښه بالنګ چې کوم دی دیپتی شرما کړی چې 4 اور کې 10 رنز ورکړي دي او 15 وکټ یې اخیستلي دي. 3 وکټ پکې شری چران یې اخیستلي دي، 4 اور کې 21 رنز ورکړي، یو وکټ پکې شفالی ورما اخیستلې ده چې 3 اور کې 22 رنز ورکړي دي او یو کلاډي د پاکستان یو جنۍ رن آوټ شوی وه. نو دا بیګا د T20 ورلډ کپ 2026 وومن ورلډ کپ ته چې کې پاکستان او انډیا میچ و چې د انډیا ښځو هم پاکستان ښځو لا یو غټ شکست په 64 رنزونو باندې په T20 فارمیټ کې ورکړی دی.